صاحب صاحب نن سبا په میډیا باندې د دیر ډیر زیات ذکر کیږي او په دې حواله کیږي چې د انډیا نه یو جنۍ راغلی ده او د دیر د هلک سره واده کول غواړي یا یو بل خوښوي، نو ځکه پسې هغه راغلی ده. ښه خبره د سټوري دی، یو کانټینټ دی، یو غیر معمولي خبره ده، په کار د نیوز کار پې وشي. خو هلته بیا هم په دغه علاقو کې دهشتګردۍ واقعیات هم کیږي، دغه علاقې محروم هم دي. مونږ بل ورځ هم وکتو په ضلع خیبر کې په جومات کې بم دماکه شوې ده او یو اډیشنل ایس ایچ او پکې هم شهید شوی دی. نو هلته خو بیا هغه بیلنس نشته جي، لکه په محرومیانو کې د دهشتګردۍ په واقعیات کې په کوم کې چې میډیا کوریج پکاري هلته نشته، او داسې ټایپ کانټینټ چې دی نو هغه بیا پښتونخوا علاقې ته یادې شي مین سټریم چینلز ته. دا خو د ډېره زیاته ښکلې خبره وکړه، خو که ته وګورې نو زمونږ د دې ریاست یا د دې د چلوونکو ترجیحات چې دي هغه بدل دي. هغه چې کوم دی د خلکو ایجوکیشن نه دی، هغه د خلکو پوهه نه ده، هغه چې کوم دی دا د چې څونه د خلک په تیاره کې دي، څومره د خلک چې کوم دی په تیاره کې اوسي او څومره د خلک ناپوهی، نو دومره دا ریاست او د دې د ادارې او د هر څه چې دي دا به ښه چلیږي. دې ته په اردو کې یو ټرم استعمالیږي، هغه چې وایي ټرک کې بتی کې پیچھے لگانا، که نه دا قچل دی چې ټول خلک د ټرک ته هغه بتۍ پسې لګولي دي چې د انډیا نه جنۍ راله او الریډي خو زما او ستا دماغ د وړوکوالي نه په یو نفرت باندې موږ را لوی کړي یو. زما او ستا دماغ یې د یو نفرت نه ډک کړي دي. دغه هندوستان یا چې کوم دی نو هغه یو دشمن موږ ته را مخامخ کړی دی، نو چې د هغه دشمن د کوره ستا کور ته جنۍ راله نو دا خو ډېره غټه د خوشحالۍ خبره شوه، ځکه چې کوم دی بیا د خدای پاک کور دغلته په دومره غټو بارودو کې والوتو هغه نه ښکاري او د دشمن د کور راغلي جنۍ چې کوم دی نو هغه ښکاري. بل په دې کې که ته وګورې نو د خلکو هم خلک خو هر هغه شی میډیا هر هغه شی خو غواړي کوم چې خلک کتل غواړي. که ته ډېر وایې چې وروره دا کوم دغلته چې دا کوم پولیس اهلکار غریب مړ دی نو د هغه به چېرته زوی و، د هغه به لور وه، د هغه به بچوړي و، د هغه به مور وه، د هغه به پلار و، دی به د چا ورور و، دی به د چا رتره زوی و، د ماما زوی و، په څونه کورونو کې غم شو. هغه غم چې کوم دی نو زموږ د دښمن د کوره جنۍ راله او هر څه یې دغه کړو. دا د میډیا ترجیحات او دا ټول هر څه د سټیټ ترجیحات راته یو خبره یاده شو. پی ټی آی په دور کې یو پالیسي جوړه کړې وه چې یاره داسې چلو کوئ په دې کیبل باندې د انټرټینمنټ چې کوم چینل دي هغه اولني چینل ته راواړوئ او دا نیوز چې کوم دي حالانکه په نیوز باندې هغه شان کوریج نه کیږي، خو بیا هم هغه وایي چې یاره دا قوم چې دی ستاسو خبره په انټرټینمنټ په ډرامو په دې شوګانو گیم شوز او په دې راوړو نو دا اول چینل کا او دا وروسته کا. او دویم تاسو چې کومه خبره کوئ د خلکو په ایر واي باندې یو پروګرام کیږي نو په هغې باندې سلیبریټیز او څوک چې سوشل میډیا دا مشهور یا هغه راغواړي نو چې هغه هوست ته وي چې یاره تاسو چې نو تاسو هغه پلان کې ول نه راغواړئ، ټاپر دی او دومره دغه یې کړي دي او که نه ډېر سنجیده کس دی او ډېر قابل دی، هغه نه راغواړئ او دا ټیک ټاکران او دا راغواړئ. نو هغې ډېره ښکلې خبره وکړه، وایي تاسو دا ګورئ، ما خو راغوښتي هم دي، وایي تاسو ګورئ نه، وایي مونږ ته دلته هلته کوم چې ډیټا ښولی کېږي نو چې څومره سنجیده او څومره قابل راوړم وایي دومره ستاسو هلته ویورشپ کمیږي، ریټنګس کمیږي دا، او چې بیا هلته بل طرف ته څومره هم فضول یا څومره هم کرینګ ورته ووایه یا ټیک ټاکر ورته ووایه، مونږ چې څه ته فضول وایو هغه خلک راولمه نو هغه تاسو ګورئ. نو مونږ څه چلو کړو بیا؟ ته خو د قومي میډیا خبره کوې، زه به تا ته د لوکل میډیا چې په کومې کې مونږ انوالو یو په دې کې به تاسو ته زه ووایم چې دلته کې ډېر ښه نیوز ویب چینلز دي هغوی کار کوي. نو دلته کې چې کم نیوز ویب چینلز دي هغوی ښه په قصد باندې د دروغو یو راپورټ جوړ کړي. لکه داسې یو زموږ ملګري دي خفه کېږي دي څوک نه، خو کار شوی دی، ویلی شوي چې دلته کې د یو 180 کالو یو بوډا دی او د هغه سره انټرویو وشوه او هغه چې کوم دی نو کتو خلکو ډېر زیات وکتو. ما د هغې هغه دغه کتل سبسکرایبرز کتل، بیا د هغې هغه ویورز مې کتل، نو په هغې کې ډېر زیات چې کوم دی خلک په هغه شپه باندې هغوی ته سبسکرایبرز رالل او ډېر زیات یوزرز وو. نو ما هسې یو ملګري نه پکې تپوس وکړو په هغه چینل کې، ما ورته یاره ما دا تاسو ټیک عمل کړی، ما ته ویې دا سر وی دا ته څه دا ته په کومه دنیا کې اوسېږي؟ وی دا خلک چې کوم دی که نه وي داسې ټایپ شی ګوري او وی ته زمونږ وی د بیګانه په رئیس ته سبسکرایبرز وګوره او ته په دې کې زمونږ دغه وګوره، زمونږ واچارز وګوره، دا وګوره دا وګوره. نو بیا ترې زه غلی شوم، ما ویره چې که دغه معیار وي نو اوس په دې کې به بس مخکې نور څه کوو که نه.
او په دې کې دې خبرې ته وګوره چې په هغې کې هغه بوډا بابا ته ووایي چې یاره تا ته هغه سلطان محمود غزنوي یاد دی هغه ته بالکل وایي په دې غر باندې زما د مخې راوړېدلی سلطان محمود غزنوي یو 1000 کاله تقریبا مخکې هغه بلکې په خپله خو راغلی هم نه و د هغه د راتلو څه هېڅ دغه نشته څه ثبوت نشته که نه. نو میډیا خو دغه په میډیا باندې چې زموږ مشر دی هغه ډېره ښکلې خبره کوي چې په دې دور کې څونه غټه مسخره ده او څونه غټ دروغ دي. نو دغه دروغ به زیات کتی کیږي او دغه مسخره چې کوم دی نو هغه به سیوا اپریشیټ کیږي. نو په دې کې په دې مخکې ورځو کې یو پوسټ ما کتلی چې تاسو د پروفیسر پرویز هود بای نوم به غلطوم نه غالبا تاسو د هغه دغه وګورئ فالوورز وګورئ او بیا هغه چوټا پروفیسر دی که چې شی دی هغه ځان ته حماد صافي که نه ته هغه وګورئ د دواړو په لیول کې څونه غټ فرق دی هغه خلکو څونه فالو کوي دی څونه فالو کوي که نه. نو دا ټول هر څه چې راغونډ شي دغې کې اوس خبره مخکې بوزم زما خیال ویورز ته به سنجیدګۍ مظاهره کول غواړي او دا خبره به داسې راغونډه کړو نه ګپ شپ چې په پښتنو کې هم ډېر ښه انفلوئنسرز شته د هغو ډېر کتونکي اورېدونکي دي ډېر فالوورز دي مینه ورسره لري. په دې وخت کې په داسې حالاتو کې هغه هم یو ښه کردار ادا کولی شي چې رایې سازي وکړي او د دغې خلکو توجه چې د هغه دې طرف ته راوړي. خو د بده مرغه یو دوه خو پکې زه پیژنم ډېر بلا فین فالوینګ لري نو هغه چې له فین فالوینګ سیوا کېږي او پښتانو سره مینه شروع کړي او خلکو سره خلک یې خبر اوري نو بیا یې څه خلک کانټیکټ کړي او ورته وایي چې بس مونږ چې ته څه وایو هغه خلکو ته وایه او خپل یو ایجنډا ورله ورکړي او په بدل کې هغه له مراعات که پیسې نومونه اخیستل چې دی هغه مناسبه نه ده. خو په کم ځای کې چې بیا زموږ سره سوشل میډیا انفلوئنسرز چې هغه په کار راځي هغه بیا چې دی هغه د بل چا په لاسونو کې استعمالیږي. نو امید لرو چې داسې سوشل میډیا انفلوئنسرز به راشي چې فین فالوینګ لري او سنجیدی او د خلکو په رایې سازۍ کې د پښتنو په رایې سازۍ کې کردار ادا کوي.